اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی دی پردی متعلق دی زناناو و آیتون نزل شوی دی چاگه کی چلور سورہ احزاب کی دی اور دوا آیتونه بلکہ دری آیتونه اغا په سورہ نور کی دی اټول و آیتونه دی پردی متعلق نزل شوی دی۔ اولنې آیت بالاتفاق علماء امت اغو فرمایي چې دی پردی بری کې دا آیت نزل شوی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، دا آیت پردی متعلق نزل شوی دا سړای اور خزا اغا ایسات اغتا عربی کی عورت یلشی په اردو او په فارسی کی اغتا ستر یلشی سدی اغا هر چونه پټول شرعی طور بنی طبعی طور بنی عقلی طور بنی نرینا زرنا تا پټول فارض دی دی تا ستر یلشی ایمون نباد اټولونا اول څه پغه بنی عمل ضروری دا اغا ستر عورت یعنی خپل اغا شیون ساغا عورت تی نرینا زننا تا پټول دا فارض دی۔ زنانا اور میگن لون دی تر دیخپو خنگرو پوری دا اټول عورت تا، نرینا نمن لون دی تر پتنو او گنڈو پوری دا عورت تا او دا فارض دا او تا پټول فارض دی۔ کلا جنتنا آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام څنګه کومي نه مانی کړی شي وخړله دنیا ته روغللو نه اغونه لباس بسل شو یعنی ستر کولو شو ازو کې هم آدم علیه السلام خپل عورت کولول جایز نه وګڼلو دی وجنه آدم علیه السلام او حوا علیه السلام جنت په پونو باندې خپل عورت پټ کړلو۔ آدم علیه السلام نو ونی سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری دی هر پیغمبر په دین کی او دی هر پیغمبر په شریعت کی ستر پټول فارض دی۔ المنځ کی او المنځ نه بغیر څه ضرورت شرعیه او ضرورت طبعیه نه علاوه یو سړی لومبي هم هغه ته په کور دغه د څنګه اټول عورت نر منډي او کبیره منډي کو هم په کور د څنګه لومبي لومبیدلو کې غدسي طریقې سره کیری پټ لومبي څه دیغه عورت نشي کتلا شریعت دی عورت په بری کې دور پری حکم او خیال ستل دا او خزب پردہ نا پردہ کوي دویم حکم اغا دی پردی دا۔ شعیب علیہ السلام وی لونی وی یغو په قوم کې به څکوم اوبر وړل شو کورنو ته زنورو ته به اوبو ور کولی نه اول بنر نه ور کول د وی جلکه بسیر ته وی لوړی دی شعیب علیہ السلام لونی نو موسی علیہ السلام څخه لوړلو وای کتلو څه د غوسیر ته وی لوړی دی او هغه سړی اوبو ور کوي نو اون ته پوسو کو تاسو ویلی اوبو نه ور کوي نه غو ته یو خبر دا وکړه چې د سړیو رشتا دویمه خبره ته دا وکړه چې مو خپل پلور شعیب علیہ السلام دغه ضعیف تا دا وجه دغه وڅ هغه زمانی کې د زنانه ور وتل اوبو ور کول زنور ته دا عادت نو بلکې دغه ولید سب ضعیف دی وجنه هغه ور وتلی نو دینه دا پاتې لګي څه عورت اور حجاب دا بیل بیل شایده یو ستر دی عورت ته د زون ته یو شایده یو حجاب څخه متوسط پرده هغه زون ته یو بیل شایده ستر عورت همیشه نه فرض ده او دی پردی ولا حکم هغه سن 5 هجری کی فرض شو ده نو ستر دی عورت په نرینا او زنانا اردوړ باندې فرض ده او پردا کول د صرف زنانو باندې فرض ده۔ قرآن پاک فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی څه خزی به خپل کورونو کې وسی کورونه به بار د سینر وزي لکه مخکینی دور کې به خزی سرواتلی دور جاهلیت کې دینه د معلومی کې څه اوله او تویلو څه دور جاهلیت کې لکه څنګه خزی سرواتلی اسلام اغومانی کړلې دینه بعد به هم وازمانه د سیرتی لکه نن مو ته سګورو څه وازمانه به د سیرتی څخه به خزی به پردګي کوي به هی به کوي لکه نن سبا و نعرہ لګی چې مera جسم مری مرضی دا یو د قرآن او د شریعت د اسلام خلاف و نعرہ ده۔ دویم حکم شریعت دا وکړلو زنانو ته تاسو خپل اوګد ټیکری واخلې څنګه کې تاسو د سې طریقې سره مخ پړ کې ایواز تر ګمور کې کولوي
تاسو لیارو کې ګوره نور ټول بدن به تاسو رپټ وي. نن سبا د کومې زنانه سه بکري چې سپینې دغې مخکې جلي غوندې څه کومه لیکېدلي وي داسې جلې سروي ورکې وي نوره به ځان پټ ساتئ او تاسو به کورونه بې بار وځئ. دا صرف دې دپاره څه لیارې کې تاسو ته کتلو کې تکلیف نه وي او ونه غورځئ. نو دویم حکم شریعت دا وکړلو. او دریم حکم چې کوم وکړله شو څه زنانه به که کور نه بار وځي پردې کې هغو لسونه مړوندونه چې کوم دي که جوات وي یا مخ د چهره که جواته وي نو وتلی شي. دغې اگر چې اختلاف شته ده نو به هر حال شریعت دې بر کې دا حکم وکړلو چې زنانه به پردې کې وځي سترګې یا جلۍ چې کومې لګولي دغه هغو طریقې سره به وځي. دینه علاوه زنانه به کور نه نه وځي. وقرن فی بیوتکن دغو به کورو کې نوست وي. خو که ضرورت و لکه حج لکه عمره لکه د مور پلور تپوس ته تلل یا د خپلو پردیو بیمارانو تپوس کول یا خپلو پردیو کې چوک نوش وي هغو ته عذر ته او تعزیت ته ورتلل یا جهاد دپاره غزواتو دپاره لکه صحابیات وتلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې وتلي دي یا لکه نن سبا ټایم کې تبلیغ دپاره د شرعي او شرایطو او حدودو کې نه تبلیغ دپاره وتل او مدارسو دپاره زنانه څوک میڅي بناتو مدرسې دي دغه بالکل چې د شرایطو مطابق وي که غوڅي نو تللی شي. ښځه کله کور نه وځي دې ټایم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان. ښځه کله کور نه وځي شیطان هغه خلکو دپاره ښایسته کیسه د وجې نه بې شر پیلو کېږي. بهرحال لکه څنګه نورو امتونو کې او نورو دینونو کې اصول عقاید هغه کې توحید ده لکه الله یو منل رسالت لکه پیغمبران منل آخرت دا د ټولو پیغمبرانو په شریعت کې یوه متفقه خبره دي کې هېڅ اختلاف نشته ده. دا نومونه هغه ګناهونه هغه فاحش هغه منکرات کارونه چې هر شریعت او مذهب هغه حرام کړي دي دا هم ټولو په نسبت متفق دي. خو مخکیني چې کوم شریعتونه وو هغو کې څه کومې ګناه دپاره یو سبب به وو یوه ذریعه به وه هغه مطلقا حرامه نه وه. سبب هغه ذریعه به الله حرام وه که هغه د وجې نه به نقصان پیدا کېدلو بیا به حرام و که نه به بیا به نه کېدلو. خو چونکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر ده او زنا چې څنګه حرامه ده بې پردګي چې څنګه حرامه ده د دې زنا د پردګۍ د وجې نه کومې لارې دي اسباب دي زرعي دي هغه شریعت هغه کړلو منع کړلو او حرام یې کړلو. څه کوم غالب طور باندې د دغو جرمونو د وجې نه یعنې دغو اسبابو او زرعي د وجې نه سړی هغه جرم ته راسي شریعت محمدي هغه اسباب او زرعي هم منع کړلو. مثلا شراب څکل څه دي شراب حرام دي قطعي طور باندې. خو شراب اوس جوړیږي انګورو نه چوکې جوړوي چوکې خرڅوي چوکې سوداوني کوي شریعت په د ټولو باندې پابندي ورکوي ته شراب چوک جوړوي دا هم حرام دي چوکې خرڅوي دا هم حرام دي چوکې څخلي دغه هم حرام دي دې څه کومې پیسې دي دا هم حرام دي. شرک او بت پرستی شریعت حرام کړله او قرآن ته ظلم عظیم ویلي دي او دا ناقابل معافي جرم ده. نو اوس دې اسباب او ذرایع باندې هم شریعت پابندي ولګوله لکه المیر سترګه سره وځي دې ټایم کې شریعت حکم لګولی چې ته به الموز نه کوې. المیر سترګه څه کله غورځي شریعت حکم لګولی چې ته به نوافل سجدې به نه لګوې یا 12 بجې سره چې کوم زوال ده المیر سترګه بالکل د دنیا په منځ باندې شي دې ټایم کې شریعت حکم لګولی چې ته به هغه ته اوقات مکروه یې دا ویلي ځکه چې په دغو وختونو کې به مشرکانو د خپلو بتانو عبادت کولو نو شریعت په دې باندې حکم ولګولی چې ته دې ټایم کې الموز هم مه کوه سجده هم مه لګوه ویلي ځکه چې د هغو سره مشبهت ده او دغه مشبهت د وجې نه به سړی بیا خود به خود شرک کې مبتلا شي نو دا هغه دپاره شرک مبتلا کېدلو دپاره یو سبب جوړېدو نو شریعت تو باندې حکم ولګولو چې صبحي المیر ختلو نه بعد ته به وره سجده نه لګوئ المیر ډوبېدنو ته نږدې ټایم کې ته به سجده نه لګوئ او 12 بجې ته زوال ټایم ده سجده به نه لګوئ شریعت دا نجایز او حرام کړلو ویلې څه دي نه خوف او خطره د هغه ته هغه ګناه کې مبتلا نه شي. دین علاوه د بوتانو مجسمې جوړول تصویرون جوړول چونکې دا هم بت پرستۍ ته سړی نږدې کوي په دغه باندې شریعت ته پابندي ولګوله بوتان به نه جوړوي او تصویرون به نه جوړوي شریعت د دې استعمال نجایز او حرام کړلو. اندارونه شریعت زنا حرام کړي ده او د دې څوره اسباب دي څوره قرینې دي او اسباب قریبه دي څوره زرعي دي دا هم شریعت حرام کړلو. دې وجې نه یوې پردۍ ښځې ته قتل ته ورته ګورې دا سړی زنو ته نږدې کوي نو د قتل هم شریعت مانع کړلو. یا یو نوجوان وګورئ چې هغه ګیره برید نشته ده ښایسته ده او صفو مخ وله ده شریعت دې سره هم غږېدل او دې طرف ته قتل تو تمانه فرمولوي دا تو زنو کې مبتلا کوي. اندانو منه د دغو سره خبرې کول دا د خولې او د ژبې زنو شوله اورېدل د دغو خبرې د غېږونو زنو شوله او لسونه سره هغو مسه کول هغو سره لوس میلول د لوس زنو شوله اخ طرف ته تلل د خپو زنو شوله.
شریعت په دغه باندې هم مانو فرمایلا څه ته به دا هم نه کوي ویلي څه دا تو زنو کې مبتلا کوي اندانو منه اخ طرف ته نشته کېدنې ولا یو شای هغه بې پردګي هم د لکه د نن سبا څوک زنانه بې پردګي کوي دا هم د زنو طرف ته یو قسم تلیار خلاصيږي نو شریعت وفرمایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى څه زنانه به کورونه نه بار نه وځي آکه وځي خپل ضرورت دا کوم ضرورت پر اسلام شریعت دې ته حکم کړه د څه توزه هغه به داسې طریقې سره وځي هغه به د شریعت کوم اصول دي کوم شریعتي هغه کې به نه وځي اوس نن مولا زنانه راوځي څه مو مارش کوو مو خپل حق دی پر جنگ کوو نه خزه به کور کې کینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه پر د عزت او د حیا د پردې د پر بهترین زوی هغه د خپل د کور تلای او کور تلینه بهترین پردې ولا زوی هغه به کوټا ده د زناو د پر هغه کور کې نستای په کور ده الرجال قوامون علی النساء سړی په خزو باندې مشرنی کوي اوس کی مولا خزه روزي تور سار روزي او پینټ شرټي چولوي او زنه خدس وی هاف سکوم غادي لباس ته هغه چولوي او زنانه کلاک او ټیټ چوس لباسي چولوي بزرونو کې ساری دي او یې میرا بدن میرا جسم میری مرضی شریعت قطعی طور باندې ته اجازه نه دی کوي پاکستان اسلامی جمهوریت ملک دا او د پاکستان پر ریاست باندې دا خبره فرض ده ضروری ده چې د کومې زنانه مارچ کوي د کومې زنانه تر وځي به دې لپاره هغه کوم شریعت هغه ته حق ورکړي هغه حق بالکل تاسو وکړل شي هغه ته هغه حق ورکړل شي خو زنانه کولاو تر باندې بزور تر وځي هغه مارچ کوي هغه یې چې حق غواړو تور سره وځي به تر وځي او مو ملک نه هغه پر د یعنی مو اسلامي ممالک ولا زنانه وتا او مو د ملک نه زنانه وتا یو دا سبق ورکړي دا د یورپ ممالک ایجنډا ده ان جی او ایجنډا ده چې ته په ملک دا ایجنډا ده ام کول غوړي دې وجنه بوګونو زونو شراب قتل غرض دا د ډیر فسادات په پیلوشي شریعت دی باندې قطعا حکم ورکولای دی حرامو ته زنانه بغیر د ضرورت نه اجازه او ته نشته د وروتلو ضرورت کوم شریعت دی ته بیان کړی دا هغه ضرورت باندې وروتل شي نو دا کوم زنانه څه د حکم لګي او ناری لګي سو میرا جسم میری مرضی دا لعنتی نعرہ ده د دې ناری د بالکل مخنیوي وشي او د زنانه ته د کړي نه کړي سزا وکړل شي حکومت پاکستان موجوده حکومت پاکستان حکومت ته هغه نه هم یو سوال گزارش کوو څنګه د پدی باندې پابندي ولګي د سیمرچونو باندې او خاص کر مو نوجوان ورونو ته دایو صدقو کې ما شرکت کې ما دا غنونه پوسټونه تاسو شیر کې او نو سوشل میډیا کې دا شاین وایرل کول پکور دي رسول پکور دي خپل اسلام ویل پیلوکای لہذا چا هم څه دا خبري اوریدلې تاسو باندې دا خبره ضروری ده لازمی ده صدغه ویډیو دغه بیان تاسو دوره شیر کې چې د مو مسلمانې خور غیږ ته خبر ورسیږي چې اسلام مو ته ویلي دي چې تو حیا دي تو پرده دي تو عزت په کور کې نه ته که خوري تو خپل درجه ده ته که موري تو خپل درجه ده ته که خزي تو خپل درجه ده ته که لوري تو خپل درجه ده اوس کته دغه خبرو خیال ساتي اسلام دي تو د حقوقو خیال ساتل ته ملويږي او کته دغه خبرو خیال نه ساتي اسلام ته کوم حقوق دي کړي ا حقوق بعد نه مليږي او دا خبره یو ساتل پکور دي څه قسم په خوده څه اسلام څوره حقوق انسان ته ورکړي انسان کې بنرینات ورکړي زنانات ورکړي د یو مذهب هم چوته نه دی ورکړي حتی څه اسلام خو زناور ته هم ته حقوق خېلي دي چې ته زناور سره منګور سره به دانو نه طریقه کوي منګي سره به دانو نه طریقه کوي زناور سره به دانو نه طریقه کوي دا یو واحد اسلام ده ورنه اسلام نه مخکې خزي ته سوچ وکړه چې ته څه ولو ته به خلکو زمکه کې شمدغه خولي اسلام راغلو ته عزت درکړلو نن ته عزت ملو دا څه ته پردې کې نه یو خسته خزه جوړه شولې او درنده خزه جوړه شولې یا ته مور شوې یا ته خور شوې یا خزه شوې لور شولې نن د دې اسلام به کنده دي پره انجیو رچګ دا یورپین ممالک رچګ دي او څوره غیر مذهبي خلک دي غادي خبرې بنې رچګ دي څه طریقې سره وي د خزي د بوکرا د خزي د ټیکرای د خزي د ویخته د خزي د بدن د خزي د جسم څنګه طریقې سره به حیاشي او د خزه څنګه به پردي شي نه اسلام دغه خبرو خیال ساتل دا نه دی واجنه دغه څوک میناري لګیدلی میرا جسم میری مرضی مود ته ول د لعنتی نعرہ ده د دې نعرې مکمل مخالفت کول پکور دي او حتی چې د دې خبرې دوره پرې مو ته مخنیوي وکړو چې د 8 مارچ باندې د حکومت عالمي یعنی هر کولی دغه یو قسم ته دغه دا کوي دغه باندې په بدی ولګي چې نن بعد بس زنانه روډونو دا دانو نه نروزي کاغه حق غوړي حق غوښتل لپاره غو خپل طریقې دي پلوشتو د زواجتو د وروشتو د ترشتو د نکشتو د شتو دي کنه د خلاف ته خبره وکا ازونه کی تر چکشه مغزونه کی وکا چې جایداد ته عالمي تور باندې میډیا ځخه هغه میډیا ولا ملګرو ته هم چې دغه بغیرتوب ده سکوم میډیا ولا د غزنانه ته کوریج ورګي
کوم نارینه دغه زنانو سره په دې جلوس کې شریک کېږي دا غټ بې غیرته دي او د میډیا والا هم غټ بې غیرته دي چې دغو ته غټ کوریج وي کوي ویلې څه اسلام د دې شي باندې پابندي لګولیا نو موږ د دې میډیا هم مخالفت کوو موږ د دغو جوانانو د مشرانو څه څوک هم زنانو سره په دې جلوس کې شرکت کوي یقینا څه د اسلام په نظریږي او د ایمو په خپل سوچ کې دا غټ بې غیرته وي څه څوک هم سره شریک کېږي دا بې غیرتوب کوي او موږ د دغو مخالفت کوو او چونکې واس مو نشته ده مو بېوسه یو دا واس مشته ده سمو ته کوم اسلام نه خبر یو دین نه خبر یو هغه یو اواز مو تاسو ته در ورسولو ایمو دوره پر ذمہ وراوه مخته د چا خور د چا لور د چا مور ته دي وزي هغه د مخنیوي هم وکي او په ریاستي طور باندې حکومتي طور باندې دې د مخنیوي وکړل شي صدانو نظرانو ته کولور وتل بالکل نه دی پکور او نه اسلام اجازه کوي نه شریعت اجازه کوي آئینی پاکستان هم اجازه نه کوي ملک پاکستان اسلامی جمهوریت ملک پاکستان دا ته هغه دفعه وګوري نه اسلام د دفعو مطابق اسلام دغه ته دانو نه اجازه بالکل نه ور کوي نو الله تعالی د مو تاسو ته په دا خبر باندې عمل کول توفیق مر نصیب کی او الله تعالی دې مو دې ټول زنانو خیاندو د عزت د حیا د ابرو د شرم حفاظت فرمایي او ته کوم سوچ متر کول غوړي باطل یورپین ممالک الله پاک دې دغه سوچ نه مو وساتي او موږ زنانو ته خپل قرآن باندې د هغه په آیاتونو باندې د الله تعالی په احکاماتو باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې صحابیاتو او د صحابه کرامو د هغو زندګۍ باندې عمل کول توفیق نصیب کی او په خپل پښتو باندې په خپل اسلام باندې په خپل شریعت باندې د متصوټولو تعالی په غیرت نصیب کی او اخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين.